अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم تاسو په مخ کې قرآن مجید آیات تلاوت په دې آیت کې الله جل شانه د انسان سره متعلق یوې زندګۍ طرف اشاره کوي چې هغه زندګۍ دی هغه د نکاح پر زندګۍ ده اسلام نه قبل چې کله اسلام دنیا ته راغلی نه اسلامي تعلیمات موجود نه د خدای متعلق د خلقو نظریات او د خلقو تصور عجیبه شان دي اسلام نه قبل د فرانسیسی خلقو نظریه دا و چې خدای یو نه مکمل وجود دا چې هغه مکمل نه او څومره هم خرابې جړ دا هغه خزه او د چین خلکو نظریه دا و چې په خزه کې شیطانی روح تا ندی دی وجنا دا خزه انسان سره ګناهونو طرف روانه او د جاپان خلکو په نظریه کې دا یو فکر و چې هغه دایره چې دی خزي وجود دا ناپاکي باندې بنیاد یو ناپاک طریقې سره جوړ شوی دی لہذا دی وجنه هر کار څنګه په خرابې ودی اندرنګي هندوستان او اندرنګي هندو بت خلقو نظریه دا و چې کله د خزي خاون وفات شي نه خزي ته بیا د دنیا کی ژوندۍ تیرولو حق نشتا او بلکې پکار دا چې هغه د خاون سره خپل ځان څخه وسیزوي او ختم دا د اسلام نه مخکې د خلقو د خزي متعلق دا یو نظریه او عیسیانو دغه نظریه دا و چې خل سره نکاح کول نه بهتر دا چې انسان څخه د اندسي ژوندۍ تیري ځکه چې خل سره وجود تیرول ژوندۍ تیرول
دا د نقصان نه خلی نه دیو جنا عیسایانو مسکون دا غو رهبانیت اختیارول رهبانیت دا چې نکاح په پرېږدول معاملات په پرېږدول یو خپل ګرجي کې بکیناستو بس ټول ژوندۍ به په ګرجي کې شریعت سے کلا اسلامی تعلیمات راغله اسلام وجود راغله نو خلق ته د ښځې اهمیت ورپېژندلو چې ښځې په دنیا کې په معاشري کې څه کوم د څه کردار او د دې حقوق څه دي دغه شریعت څه کوم د خلکو ته وپېژني ورته اسلام نه قبل مکه مشرکین خلکو د ښځو متعلق دا یو شی عیب ګڼلو چې د مالو او د ما خور به څوک د بل سړي په نکاح کې څنګه راځي دا یو تصور دا سوچ نه کولو چې آیا څنګه چې نن ما سره چا ښځه په نکاح کې دا هم چا لور خدای کړه دا هم چا خور خدای کړه لیکن چونکې دوی تصور داسې جوړ شوی چې دوی به دا محسوسولو چې زه به ما لور او د ما خور به څوک د بل سړي په نکاح کې څنګه راځي د دې وجې نه به دوی بچې به راونیوله ماشومه پیدایش نه پس مې څوک دغه مې دفن کوله ژوندی مې دفن کوله دا یو تصور جوړ شوی اسلامي تعلیمات دنیا ته وښیله او اسلام چې د ښځو حقوق مخته راوستو او دا خبره واضحه کړله چې ښځې یو دنیا کې یو لوی اهمیت لري سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک د چا دوی بچې وي او همدارنګې پیدایش نه پس ښه تربیت یې وکړي او ښې رستلی شي او همدارنګې ښه ادب و لحاظ یې وساتي او بیا هغه نه بعد کې ښه کورنۍ سره د هغه څوک دا نکاح وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپلې دوی ګوتې مبارکې داسې ملاو کړي او وی فرمایلو چې دا سړی به په ما سره په جنت کې په داسې یعنی معنا دا ده لکه څرنګه د دوی ګوتې خپل منځ کې ملاو دي دوی په منځ کې هېڅ فاصل نشته اندرنګې دا سړی به ما سره په جنت کې انداسې څوک دا البته ما سره معاشري ته وښیله چې دوی د بچې تربیت کول دا هم شریعت کې څوک د وجود لري بچې مختلف شکلونو کې راځي کله د لور په شکل کې کله د ښځې په شکل کې جوړه شي کله د مور په شکل کې راشي کله د ترور په شکل کې وي کله د چکوندا همدارنګې د ماما ښځې په شکل کې هر یو شکل کې چکوندا الله جل شانو خپل خپل برکات دي معاشره چکوندا وجود دي نه پیدا ښځې سره همدردۍ سلوک شریعت وښیي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک النکاح من سنت نکاح دا زمان سنت تا او په یو روایت کې وسی ومن رغب عن سنتي فليس مني او چا دې ما سنت نه اعراض وکړو نه دا دې مان ان ملا کولو چې نکاح په ذریعہ سره د انساني وجود دا کامل او مکمل وګرځي او د نکاح سره د څه شي نه ده معاشره دا مرکب دي دوه شیانو نه سړی او ښځه کچېری سړی دا غواړي چې ما تکمیل وشي ایمان مکمل وګرځي نه هغه د لپاره چې شریعت صدا د نکاح ترویج کړی دا نکاح مروج اور آپ علیہ السلام اعلان فرمائے جو النکاح من سنتی دا زمان سنت ہے صرف زمان سنت نہ دا بلکہ انبیاء مرسلین سورہ انبیاء دی سورہ رسولان دی ټول سنت پاتې دا ټول سنت مستقل سنت اور آپ علیہ السلام جو حدیث فرمان تھا فرمائی کہ النکاح نصف ایمان دا نکاح صدا دا نصف ایمان ایمان تکمیل مکمل ایمان نیم صدا دا پر نکاح سره متعلق تا او نیم دینه کې راوړل دنیا کې تاسو لږ سوچ وکړئ
کومي معاشري کې او کوم ثقافت کومي معاشري کې چې کله د نکاح ترویج نه وي خلک یې نکاح طرف اهمیت نه ورکوي نه هغه معاشري کې زنا څخه کثرت وي زنا انتهایی څخه د عروج باندې او دغه مفاسد دي مختلف شکلونه تاسو ته معلوم تاسو ګوره مغربي ممالک چې اغل تکي څنګه دي خزي اهمیت هیڅ نشته خدا څنګه یو شان دي کلونا او خپل اغراض دي پر استعمالي دي وجنه اغز کی مفاسد څو مفاسد مختلف زنا بالجبر څنګه عمومي چلی زنا بالرضا عمومي چلی ګرتا اندرګي څنګه کچلی اندرګي زنا کا خاني اندرګي د لوی څنګه مفاسد کوم شیان د څنګه برسر عام کوي ولی زکه چې کله نکاح موجود نه وي د انسان چې الله جل شانه دوا قوت پیدا کړی دي چې وته یې شي نه قوت غضبي او بل قوت یې شي قوت شهواني او قوت غضبي هغه لپاره الله جل شانه یو څنګه دی jihad ولا حکم را وجګرځو چې تاسو مسلمان باندې دغه غوسی ورا چې کوم طاقت تاکي د ما استعمالوا دي پر خپل یو میدان ال تک استعمال او اندرګي انسان کې اندرونی کوم قوت شهوانی اعلی هغه لپاره هم الله جل شانه یو نظام پیدا کړل چې هغه نظام دادا چې دا انسان وو د قوت شهوانی غلط استعمال څخه او دې پر نکاح پر طریقو پیدا او نکاح نو دې وجرا چې کومي معاشري کې څنګه نکاح ولا اهمیت نه وي نکاح څنګه خلق نظر سره نه کسي اندرګي نه هغه معاشري کې څنګه زنا څنګه برسري عام څنګه چلی دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ان نکاح نصف الایمان چې د نکاح دا نصف ایمان نکاح د پارا عام طور سره عمومي طور سره نکاحونه سړي څلور صفات او بنیاد حدیث مبارکہ کے رضی المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چې نکاحونه دي څلور طریقو دی وجنه کی یا دی مال دی وجنه یا دی حسب دی وجنه یا دی حسن جمال دی وجنه او یا دی دین دی وجنه یو سړی چې کله نکاح کوي نو دې څلور شیانو کې یو شي طرف خامخا نظر دی یا کی سوچي چې چلو دا کورنۍ چرته مالدار ده د جنې مالدار ده دې مال دولت په ماته ملام شي دې وجه نکاح او یا دا چې هغه کورنۍ حسب او نسب چرته لوی دی لوی نسب ولا خلق دي نو دا څنګه هغه دې وجه نکاح سره کوي او یاد دا جنې کې څنګه حسن او جمال لا نو دی په بنیاد باندې افسرا نکاح کول غواړي او یاد دا چې هغه جنې صدا دیندار دینداری صفاتو کې موجود ده امدارنګي صدا د علم ولا صفاتو کې موجود ده الله نه خوف او ویری ولا صفاتو کې موجود ده نو دې وجه خلق نکاح وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تاسو څنګه دین طرف ترجیح ورکې دین طرف اهمیت ورکې تاسو مال تم ګوره تاسو حسب تم ګوره تاسو جمال تم ګوره بلکې تاسو کچره ګوره یوې خزي سره نکاح کول غواړي نه دغه لپاره ضروري ده چې هغه دیندار بیا باندې ټول نظام برابر وي ځکه مال څخه عارضي شي ده نن شته سبا نشته نن خو مال سبا ختم شي حسب هم دوره اهمیت شای نه دي او جمال هم عارضی شی دی وقتی شی دی او زمانه پر به ختم شي لیکن دنداری یو د صفت ده چې دا کله هم ختم کېدی نشي ولی ځکه دغه اثر دغه په مور کې کله اثر موجود ده نه هغه کوم بچی پیدا کیږي هغه نسل وو هغه څنګه ډېر لوی څنګه خلک دي ځکه د مور په څدا د مور ګوت
دا غادي بچي اول څخه مدرسه دا دی اول تربیتګاه دا ټولو نه بنیادی تربیت څخه په دې مور په کوي کچره مور څخه نیکه صالحه دیندار وا داغه نه کوم بچی پیدا کیږي اب معاشرے پر لوی څخه دا علما صالحا او لوی څخه دا خلک عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه دی والد محترم حضرت مبارک ډېر لوی بزرګ شي دیو پټی څخه دا مالی تاسو تراغلو بچا راغلو او ته چې فلانی ځای نه یو انار اوشکو انار روشکو کله نه چور کو بچا څه کلا اوس کلو ذایقه خراب ہو دا ډیر زیات توپ تا لہذا دا شی بدل کا بل یو میټا غنی چرتا وګره بلې روشکو هم خراب بلې روشکو هم خراب ذایقه برابر نه میټا را غوسه شو لس کال د دې په څکو دا باغ کې تیر کړو تا ته دا پته ونه لګی دا چې کوم انار څه دا ذایقې په اعتبار سره مزیدار پس یې وخوړل چې 10 سال نو په دې باغ کې تیر کړی دي لیکن یو دانه مو سپل څه کړی نه حیران شو عجیب تقوادار سره خپل بچی ته په نکاح کې ورکړل 40 दिन پر کور ترانه او 40 दिन پس کور تراغله او بیبي ته فرمایي چې دا ته سوچونه کی چې ما کې څه د شي خرابي یا څه نور مفاسد او نور څه کوم څه اغراض دی وجه څه کور ترانه بلکې ما نرتل وجه صرف داوا چې ته بچا په کور کې وخت تیر کړل حلال حرام دغه هیڅ خیال بلی شي تمیز دې خبرو نه وسته تل شي مشتبهات قرات دې کړې دي چې انسان په جسم کې یو غټ نقصان پیدا کوي لہذا دې وجه نه زه تلوي خوري دا د کور ترانه غلنه او دې مقصد لپاره چې تا د جسم کې کومه وینه ده دا وینه د حلال روټي سره بدل شي تلوي خوري استعمال ما د خپل کور ولا حلال روټي وکړلا دې لپاره چې تا جسم کې کومه وینه ده کوم گردش کیږي کوم هغه جسم نه کومه منی جوړيږي چې هغه ښه بهترینه پاکیزه او پاک قسم دی فرمایي چې هغه نه فضل الله جل شانو دې ته زوی ورکو چې هغه ما عبد الله ابن مبارک هغه یو لوی هستی ده چې هارون رشید په دور کې به چې کله په غلیم کې روانو نه خزب او سړی وو بره نه څنګه ټولو ته کو تماشې دی بار ولا یو په کې څنګه هارون رشید ته خپل خزي ویل چې ته هم څنګه ځانته بچي وای بچا دي ته وای چې خلکو بزرګو باندې حکومت کوي اور امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد پادشاه داسې محدثین لوی لوی خلک هغه وجه څه چې دغه مور څخه د دیندارا پلار دیندارا دغه دی وجه څخه بچي هم اثر کوي او چې کله بیا تربیت نوي معاشره نوي بچي مور پلار څخه تربیت نوي دغه بیا اثر تاسو ګورئ سوئی څخه کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کا دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے آیار کا یہ مور پلار سے اثر په پوزویم کی موجود شي خوشبو دی هغه بکلاو کې هغه ځوی کې څنګه محسوسي شودي مور ولا ونسي په نیډو باندې بچي رستل اندر کی تعلیم سے د اغیار ولا تعلیم ورکی نو خاورې بچو د مور پلار څخه ادب منی کوشي او د خاورې بچو د مور پلار څخه په تربيت منی کوشي یو کس کی یو بچی کی څه تربیت یو کس کی څه کا یو شی منتقل کیږي اسلامی نظریات منتقل کیږي پلار څه کوم شی څه کوم بدلوي دا الکی کچری څه کوم د پلار اثرات په موجود دي دا عرض می دا کولو چې د مور څه دا کچری دیندار وانه هغه دی وجنه بچی دی یو لو اثر نو دی وجنه فرمایي چې خزي کی دي صفات قتل پکار الدنيا كلها متاع وخير المتاع المرأة الصالحة دنیا ټول څه دا ساز و سامان ده لیکن بهترین ساز و سامان په دې معاشره کې هغه نیکه صالحه بیبي ده چې دې انسان په ذریعہ چې انسان څخه د ژوندۍ جنت نه جنت هم جوړ دی شي او جهنم نه جهنم هم جوړ دی شي تاسو ګور معاشره کې انده ټول په یو معاشره کې باندې کوم خلکو چې خزي دینداري وي امدارنګ چې کوم دا دیغه کور ته نوتلو مدي خوشحال او چې کوم خلکو کور کې کوم دا دینداری موجوده نه وي هغه چې کور ته ځي هغه سوچ کوي چې دا کوم جهنم ته رواني کچر ته رواني پریشان
روغ او رزق کوم دا بهار ته پریشان وي او چې کور ته راشي هغه زیات کوم پریشان دی وجنا علما فرمایي شي خزه کې څلور صفات پکار کچې هغه صفات په د خزو کې موجود نو دا به بهترین څونه معاشره اول شی دا چې حد کې اسی دا صفات خو بهر په سړی کې هم پکار ده حیادار حیا نډک اضافات کول حیا ففل ماشي عربوي چې کله حیا ختم شي بس دسه د خوخه بیا کوا او چې مونږه پښتو کې دوی چې سترګونه حیا وته حیا یو داسې لوی عظیم صفت ده چې سړی کې هم دا پکار ده او خځې کې په طریقې اولاد سره پکار ده او چې کله کې خځې کې حیا موجود وي ظاهری حیا چې کله موجود وي نو باطنی حیا هم موجود وي ځکه انسان جسم صدا د اندرونی یو منقش ده اندرونی څنګه شي د انسان مخصوص وي د سړي په چهره باندې تاسو کوم کیفیت محسوسي کی دا اندرونی څنګه یو تاسو څنګه خي چې دا اندرونی اعتبار سره هم اندسي ده او کچېر ظاهري اعتبار سره هغه څنګه حیادار نه نو کوشش چې اندرونی هم حیا نشته نو حیا د اصل کی بنیادی شی د زړه والا نه اندرونی حیا پکار نو چې کله نه اندرونی حیا وی نه باطه حیا به هم موجود وي دغه خبرو کې به حیا وي او دغه څنګه انداز کې به حیا وي دغه تللو کې به حیا وي همدارنګه څنګه چا سره رشتہ دارانو سره ملګرو کې به حیا وي ویم شی دا چې زړه ژبه کې همدارنګه زبان کې څنګه شیرینی خوږواله دا پکار ده لیکن فقهاو پر ویلي چې دا خپل اندرونی فضا لپاره خوږواله ضروري ده چې کله چا سره ملويږي چا سره خبرې کوي نو ډېر څومره په تسلی سره او ډېر څومره شیرینی زبان سره خبرې کوي بیا به څومره شي صحیح او کچېرې څومره دا موجود نه نو بیا به څومره ډېر نقصان څومره کوي زبان درزي دا څومره ډېر دي څومره د یو شی دا چې انسان څومره تبغوي لیکن ما تاسو ته ویلو چې دا د کور کې خپل خاوند سره خپل بچی سره خپل عزیز محارم سره چې دغه ژبې انداز نشته ها بیرونی اعتبار سره یو پردیس سره راو دروازه وټکواله چې هغه ته څنګه میټي زبان سره आवाज نه کوي سخت لهجه استعمالي چې هغه د دې خبرې جرأت ونه کوي چې دویمه خبره وته ځکه کچېری څنګه دا لیکن نن سبا معاشره الټا ده بالکل کور کې څنګه دا بالکل په یو انداز باندې خبرې کوي او چې بازار ته لاړ شي بیا وځو په بل انداز باندې لګي نخذو کې هم دا صفات انتهایی څونه ضروری ده چې حیا او د زبان ولا څونه صفات وي او دریم دادا دریم چې زړی نیک زړه په اعتبار سره نیک وي ظاهری اعتبار سره هم او باطنی اعتبار سره هم او څلورم صفات دادا صاحب مهنت کش او جفاکش کچری دا څلور صفات په خزه کې موجود وو بیا دې خزینه بهترینه خزه په دنیا کې نشته او کچری دا صفاتو کې دا صفاتو کې موجود نه وو به دا ډېر څنګه نقصان ولا او د تباہی سي بهرحال انتهایی څنګه بهرحال په دې باب باندې معاشرے کې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات هم امت لپاره مقتدی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکی چې دا خزي جسم په اعتبار سره کمزوري پیدا شي ځکه دیونه فرمایي چې دا انسان د کړي پخته نه پیدا شي غزي په پخته نه پیدا شي کمزوري او کی لہذا نو دوی سره نرمه ولا لهجه څخه اختیار وکړ او کچېری څخه د انسان ولګيږي د سره سختي ولا لهجه اختیار کی د پتاخسو کې نور هم بګور رضی نور هم تبین رضی دیو جناب اسلام فرمایلو کچېری تاسو وګورئ چې دا موږ سینه کو لہذا د دې هغه سیده ولا هغه صرف طلاق تا او کچېری څخه تاسو یاد سي طریقې سره پرې د مزید څخه نور هم کا غواله رضی لہذا دیو جن تاسو نرمي څخه اختیار وکړئ امدا وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو اکمل المؤمنین ایمانا احسن وخلقا فمؤمنین کې ټولو نه کامل ترین ایمان ولا هغه خلک دي چې هغه اخلاق سدي دي بهترین دي او خپل عیال سره خپل کور ول سره ډیر خو انداز سره ملويږي خو اخلاق نرمي لهجه اختیاروي دغه خلک سدي ډیر څنګه ایمان ولا او کامل ایمان بهر العرض مدا کول چې دا چون کې
معاشره څنګه د اعلی برابرېږي کچې سړی او خزه د انداز سره څنګه ملوي بار ډېری خبرې دي او تاسو څنګه بهر اکثر موږ ګورو او کم نه 10 منټه کم نه پس څنګه اکثر مسجد کې ظاهر وشي او موږ په دلته کې په 12:30 باندې بیان شروع شي هیڅ څنګه په خبر مو دي نه تاسو پوهیږئ او نه خبر موږ پوهیږو عرض مې دا کول چې کم از کم جمعه ورځ برکاتی ورځ ده دا صرف مو یو ټوټل قران نه کو نور المنزل کې کم از کم سړی 15 منټه 10 منټه مخ لاړ شي اسی هم حدیث مبارکاو کې راځي چې کله سړی د منځ په انتظار کې وي نو ته هغه اجر ملوي چې کومه د المنځ اجر لیکن موږ عام طور سره خپل منځونو کې هم چې بالکل منځ درېدلو ټایم شي نو دې ټایم کې موږ تاسو راشو او کم از کم جمعې پورې چې موږ تاسو کډیر کم نه کم از کم سړی 12 تا ځان راورسي مخکې نه بیان واوري او بیان نو څنګه ځان کوي کی آسی هم موږ تاسو ته موقع نه ملوي واز نصیحت ولا خبرې پته نه لګي کم از کم سړی جمعې پورې چې غوښتنه سره خبرې واوري نو دا به الګي کچېرې څنګه موږ تاسو مخته راځو نو خبرې وکي او چونکی ظاهره خبره ټول 2 منټه خبره نشي کېده او نه هغه بیان مکمل طریقې سره وشي او ټایم هم څنګه 1 بجې موږ جمع کو نو دی نه درخواست دا کو چې لہذا وخت باندې موږ تاسو راتل کو حدیث مبارکاو کې اسی هم راځي چې کوم سره جمعې پورې چې ټول نه مخته څنګه مسجد ته حاضری وکي الله جل شانو هغه ته دی او پورا څنګه د صدقې څنګه اجر ملي اوس موږ تاسو اندازه ولګو چې نن سبا یو اوخ اقل په اونې سوره څنګه قیمت سوره صدقې څنګه دوره د وسط انسان بو ویا بنوي د دې وجنا جمعې پر دې کوشش موږ تاسو دا کو چې لږ مخ طرف ته کوشش کوو بیان هم واورو او بیا بیان تسلی سره واورو او بیا څنګه ظاهر خبره چې کله موږ نه وخت راځو راځو بیا کله موږ ته مسجد کې حال کې یا موږ ملاو شي یا ملاو نشي یا بر څنګه په چتونو دی ولاړو نو دا شی څنګه بهتر شی نه دی د دې وجنا ټول ته درخواست دا کو چې جمعې پورې کم از کم 12:30 بجې کوشش دا کوو چې مسجد کې ټول څنګه موجود وي نیمه غنټه څنګه هیڅ فرق نه ورځي زیات نه زیات څنګه نیمه غنټه به وي کنه نور هغه هفته کې متاسیم هم نصیحت مقام نه ملويږي او خبرو څنګه مکان نه مليږي چرته تبلیغ ول حضرات سره کینو یا نور څنګه علماء صلاح او بیانات او سره چرته کینو دا هم تاسو مکان نه مليږي کم از کم د جمعې پورې زی نیمه غنټه کم از کم تاسو څه کو لکه ټیمو بس بیا الله جل شانه تا چې کله موږ خبره طلب سره واورو سورج انسان کے طلب بھی پورا اللہ جل شانہ بھی اس انسان تا دغا توفیق ورته اللہ جل شانہ عمل کو توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ